حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد مفتی پیدا سے شپږ ټرنه والا په شپږ ټرنونو کې جوابي داوا ما ترانه کړو ان شاء الله تر اخیره به نه راکړي ما اول کې ویلو او اخیره پورې به چلیږي جوابي داوا چې کم زمانه داوی جواب دی عقیده مې درته درلنو عقیده نه جوابي داوا راک دویم نمبر مفتی صاحب تما چې کوم ویلو چل تر مرګ نه انکار نشته د مرګ اقرار دی واقعي مولانا قاسم ننوتری مولا انقطاع الروح یعنی الجسد چې کوم د مرګ تعریف او ستا سم مطلب د نیلوی صاحب چې کوم تعریفات کړي د قرآن د دې نس نه منکر دی په کفر فتوا لګوا قاسم ننوتری مولانا مو کستا پرې مشر لګي دریم نمبر خو اگر باس نه خروج دی اغه نه وتل دي ان شاء الله ولز باغي بیا خبره کو دریم بیا ما ته وی په کرامت کې د اشاعت والا ترجمانی کړي دا نو دغه څه په یو مسله کې زموږ سره شیعاګان ملګری نو څه مطلب چې راوي ترجمانی مو وکړه امام اهل سنت شیخ سرور خان صفدر سے بر مولا پاکي باندې راي د مستقل کتاب لیکل د علماء دیوبند اجماعي عقیده د اهل سنت والجماعت الحمدلله د هر کفر د هر باطل مخې ته موږ ولاړیو علمي دلایل کې مقابله کو علمي دلایل سره الحمدلله بیا د ما ته وی چې برشوا او برل د غیر اخلاقی خبرې دي دا به خلک تاسو چهره مګوري زموږ مګوري چې د برش ضرورت موږ ته تاسو ته ان شاء الله وی به کوي بیا د دینه پس دی وی ما ته مونږ تا د عذاب قبر د بچ کولو د پر راغلیو نازیبه خبر ما خو عذاب قبر ثواب قبر دواړه ویل دي ان شاء الله ولز د فیصله بکیږي د نیلوی صاحب تم شیخ صفدر صاحب مولا ویل ان شاء الله ور بشه پته به ولګي پته لګیدلی به ورتل ان شاء الله چې د هندوانو عقیده څخه فائدہ ور کوي که نقصان ور کوي بیر دینه پس تفسیر عزیزیه ولا وشلا هغه خپل ویل چې در قبر اصلا تعلق نس هغه چې کم تدبیر والا چې هغه لوګه لګي تند لګي وینه چلیږي هغه تعلق نه پی کوي ورنه دار شاه عبد العزيز رحم الله د کتاب د توفیق اسنا شریعه په دې صفحه نمبر 474 باندې صفحه نمبر 475 واحد واضح الفاظوں کی وہ اس کا جواب یہ کہ قبر کی زندگی اور حقیقت اور متعلق نہیں بلکہ روح و جسم کے ایک تعلق کا نام ہے روح اس بدن پر اپنی شعاع ڈالتی ہے تو بدن سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور قبر سے دے تقریبا شپږ ځګونو کې تعلق اس بات کے بلکہ دے واضح الفاظوں کی وہ د روح اور جسم د تعلق نه انکار کا کفر نہیں در الحاد بودنی او شوبنس دی ټول ملحدین یې بهرحال شاه عبد العزيز غړي بارتونه تنظیم بیا ما ته د حدیث خو در سره مونږ منو نو حکم ولا وکنه د صریح حدیث منکر شي وي د متواتر حدیث منکر شي وي خو کافر ویره سره تورته ګمرام د سره نه وي هر ځل د ګم وې زه منم او بیا هغه خلاف پلان کلی او عجیب خبره ده کله حدیث خلاف د قران خلاف یو صریح آیات او حدیث وي دغه خلاف د چا عبارت را اصول داري دغه د عبارت تعویل وکي قران حدیث به مری نن د قران حدیث تعویل کوي چاره عبارت د پاره او هغه عبارت هم بیاسا قاسمیه پیش را هغه په خپل وای چې جسم ریزه شو اما چې ول دیو پیش کړي نن پنځپیران زموږ مخې ته پیش کول شروع کړل ادیو مولایانو درسونو کې پیش کړي درس قران ته راسي هغه وای چې جسم ذره شي التر قبر مفهوم کې وسعت پیدا کوي چې قبر هر هغه ځای چلته جسم پروت وي او هغه جسم ذرات پر آزاد سو زما مدعا ثابت دی زه خو هم هر هغه ځای چې جسم یې جسم ذرات د میت په کې براتري قبر دی البته حقيقي قبر هم د ازمکه والا دی اذا وضعتم موتاكم في قبورهم احادیث کې ورته قبر ویل شوی ګماوس احادیث د بخاری شریف نه ویل قبر ورته ویل شوی تسوي د الله پیغمبر له قبر تعریف نه ورته پنځ پیران به ورخی باقي علماء دیوبند عبارت وسط پیدا کوي جدا خبره بیا د دې مخکې راغی وای د مفتی رشید احمد صاحب رحم الله حواله نو احسن الفتاوی ان شاء الله ولز درته پیش کوم اگر قبر د عذاب د قبر د ژوند منکر ته د سره وي د قران نه خلاف دی باقي چې قبر غټ جوړول چې فرشته به کې ندا به کې یقینا دا جهالت دی مفتی رشید احمد صاحب رحم الله نو دا صرف واوره مفتی صاحب د جهالت نه کار ماخله دا احسن الفتاوی دا صفحه نمبر 204 باندې وای بعض علماء کا خیال ہے کہ عذاب فقط روح کو ہوتا ہے اور روح کا تعلق قبر سے رہتا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ عذاب روح اور جسد دونوں پر ہوتا ہے کیونکہ مردہ کا قبر میں جا کر زندہ ہونا قرآن سے ثابت ہے اور بیا سوئی روایت میں نکیرین کے بارے میں یقودانی کا لفظ وغیرہ میں روایت بھی آدھی روح پر ڈالے باقی رہے یہ سوال کہ جسم پر وقوع عذاب ہمیں معلوم نہیں ہوتے ہیں جسم کے اجزاء متفرق ہو جاتی ہے اور انہیں مٹی کہا جاتے ہیں سو اس کے حل کے لیے سفیان نے یہ قول کیا کہ آدھی روح جسم مادی میں نہیں بلکہ جسم مثالی میں ہوتا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ جسم مادی ہی میں روح کا یادہ ہوتا ہے مگر اسے ہم معلوم نہیں کر سکے جیسے کہ خواب میں کسی کو تکلیف لگتا عبارت خواب رکھنا تو پٹے دا کتاب اور تور کہو بیر دین پس مفتی صاحب د اهل بدع او قول فلا اهل سنت والجماعت تک له بدع او اجماعي اقوال پیش داغه نه پس زوس بیا اعظم ما دلایل پیش کول دلیل تر اعظم اور پنځ بیران اول نه پیش له جسم لپاره عذاب سبب څه قسمه نه مني صریح عبارت په پیش لا دویم نمبر دا
تعلق کوي د دیو د تعلق دا پرېږ دا نور راکه کنه دیو نور راکه دی وایي دا تعلق څه شی دی دی وایي د تعلق اجساد عنصر کے ساتھ ماسوی تعلق محبت کے کچھ نہیں رہتا دا تعلق د محبت لګ را شخص چې معشوق سي تعلق د حیات نوې پنځپیرانو کم چې معتزله بری دا دویم زما سره کتاب دی التحقیق الانیق د پنځپیرانو صفحہ نمبر 43 کی 42 کی وही اس کا جواب صاف ظاہر ہے کہ ان کے موت کے بعد انہیں دوسرے بدن لطیف عطا ہوتے جن کے ذریعے وہ برزخی لذات حاصل کرتے ان بدنوں کے ساتھ روح کا تعلق دخولی ہوتے دیوی دا مونږ چې تعلق د جسم سره وایو دغه جسم نه جسم مثالی مراد دی عنصری دی مراد پدې تو کېږم دا دریم نمبر دا زما سره کتاب دی البصائر د صفحہ نمبر 136 دا دیوی خان باچا سے پدې باندې هغه کې حاشیه لیکي باقي کې وایي لان التعلق في البرزخ مع الجسد المثالي دا تعلق چې کوم وی په برزخ کې اوس غو کېره مفتی بدا سے پدې وخت تیاری مکوا دی دا تعلق د جسد مثالی سره عنصری سره نوي دین او بخ وي ففي عبارتها تسريع بالبرزخ فلا يثبت منه دعوه التعلق بين الروح والبدن في القبور المغفور دی وي دا تعلق باندې وي دا د قبر کې کوم جسم دی په نه د برزخی سره وي اسلام سره وي او نو په تعلق په قول باندې دوکې کې او دا بل دی دی وی اقامت الوران دا تعلق چې دی وی کیونکہ یہ تعلق بدن عنصری میں صفت حیات پیدا کرنے سے قاصر ہے دا تعلق د حیات نه دی کوم چې معتزله باندې تاسو نو تعلق په نظام مخلص وي دا عقاید علماء اسلام 359 دی وی جن حضرات نے لکھا ہے کہ روح کا اپنے جسم یا قبر سے تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ کہ روح کو جسم یا قبر سے صرف نسبت ہے اور ان سے کہ یہ فلاں روح کا جسم ہے یا فلاں روح والی جسم کی قبر ہے ګوره دی وایي دا صرف هغه نسبت دی دا تعلق د حیات نه دی اوس د دې نه پس هم چې د سینه زوري کې دا بل کتاب چې وخت ما پیش کو تحقیق الحق دې په صفحہ نمبر 6 وایي صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اجساد کے ساتھ عنصر کی قید لگانا مبتدئین کا خود ساخت اور خانسات قید ہے دی وایي کم ذکر چې درته بلکې وہ حیات جو دنیا میں دی وایي دغه تعلق چې دی د دې نه جسد عنصری سره نه دی مراد در دی خانسات دی برل ما دلایل پیش کول وم نمبر دی خو دی بیا وای او مفتی بدا صاحب خلک بدر پسې دومره خان دي یو طرف ته وي دا خو موږ منو دا حدیث پر قبر کې سوال جو فلا بل تر نه قبر نه خدا قبر نه سره قبر نم پسې انکار شروع او پلان کې هغه قبر وسات بیان دی الله بندا اوس برته په دلایل باغی باندې شروع کوم چې ټیم می په خرابې کړي نصوص درته پیش کوم مفهوم د قبر کې وسط را وستوره پاره وي د قبر نه انکار نه کوي سترګې کولاو دا ما شپږه حدیث پیش کړل چې په قبر ته میت جسم فرشتي راځي دا کوي دا فتح الباری دغه حدیث دلان دي سلی کې صفحه 301 د مفتی صاحب دی وکل ذات کې ذلك من صفات الاسلام دی سوی وقد ثبت الاحاديث بما ذهب اليه الجمهور كقولي انه لا اسمه خفقان دا چې پخته یو بلکې نه وځي خپو کشار دا سوی وكل ذلك من صفات الاسلام دا جسمونه صفات درون نه نجاسه دي مثالی ودي دا زما سره دلیل نمبر 100 دی دا زما سره دلیل نمبر 8 دی بخاری شریف صفحہ نمبر 246 جلد نمبر 1 روایت در ابن عمر نے اخبر قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم بردارانو بدر تراله ودرو فقال وجدت ما ضربكم قال هغه سره خبري کولی ول تاسو بیا منتغس چې بیا منتمو حق فقيل له تدو امواتا الله رسول الله مړو سره خبري کې قال ما انتم يسمع منهم ولكن لا دي استادو نه خاوري لیکن جواب نشو ورکوله اوس کې پنځ بیان وي چې دا معجزه وا مخ کی طرف په معجزه باندې حمل کا ولكن لا يجيبون بیا معجزه جواب نشو ورکوله نو دا حدیث یو طرف په معجزه باندې بل کول بل انکار کول دا زما سره اتم نمبر دلیل له سبا 265 ان البراء ابن عازب بن ابي ايوب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم قد وجب الشر نبی اسم کور نروته نور غروب شو فسمع صوتا اواز اوردو فقال يهود تعذبوا في قبور يهود هغه ته قبر کې عذاب ملاوي په دې ځمکه والا قبر کې راغینه چغي راسي او دا پلان کې دالی کلی پلان کې دالی کلی دا دریم نمبر حدیث دی امام بخاری په باب لګی بابو کلام بالمیت الجه اے د مړی خبرې د مړی خبرې وس په دې سوې ابو سعید خدری فرمای اذا وجئت الجنازه کله جنازه فاحتملها الرجال خلق په وګو اخلي علاقه فان كان صالح کچرتنی کی قالت قدموا لقد امړې وای روح ته نه وای مړې جسم لګري ما سر وې سې زرو سره سره تعلق دی او غیر صالح قالت يا ويل اين تسمون واسمع صوت كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان دا او دا چرته وړي هغه مړې خبرې کوي کدا چرته انسانان ووري به هوش بشي دا مړې وای پر اسمه کې ولا خبر ميت وای جسد عنصري وای دا زما سره ابو داود شریف دے جلد نمبر 203 دا عن عثمان بن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن النبي صلى الله عليه وسلم دفن میت نپارشو وقف عليه بدر فقال استغفروا له خپل رور د پاره بخنه واسالوا له بالتثبيت در پاره ثابت کړمې دو فانه الانز پدې قبر کې ته سوال کېږي پدې قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشاره ورته کوي او پنځپیرا وي پدې قبر کې سوال جواب نه کوي حدیث منم کړ پنځپیری منم چې قرآن پنوم دو کور کوي دا زما سره سنن ابي داود اس عمرو بن العاص رضی وفات کېږي بچی ته وصیت
کوي وای بچا پیدا دفن تمونی په قبر کې چې قبر کې ما دفن کوي په سنو علی تراب بیا خور ما باندې اوار کوي صحابي وای پیدا فرغتم من دفن کلی زمانه دفن نه فارغ شي فاقیموا عند قبر زمانه قبر خوا کې بول قدر ما تنهر جزون سمره کې چې وغزب کې ويقسم له موغه تقسیبی حتی اعلم تر دې چې زب پویګم زما قبر خوا ته بولاړي صاحب زب پویګم په قبر کې زب پویګم په قبر کې او بیا وای واعلم پویګم ما اراجو به رسول ربي ز جواب ورکم رسول فاني استانس بكم زب پتا سره مانوس کیم ډاډه کیم دا مستر ابي هوانا دا 70 دے جلد نمبر 1 دے وہ صحابی باندې څه پتو لګي کفر پتو لګي کیسه لګي حیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد مفتی صاحب محترم یو 300 کتابونه پیدا کړي دي بار بار یعنی قاعده الاسلام دا وای او حدیث مدنه وای او دا وای د الله بندا دا الله بندا شپږ کتابونه خو ما شپې ته زله جواب درک به سره دار علی د خدای بندا دا پیر صاحب خبر اصل پاپړو یو لوړه خبره ده اے مفتی صاحب محترم یاد ساته اول نمبر خبره یاد ساته مړی خبرې کوي وره پوره خبره اوري مړی اوریدل کوي قتل کوي دا ټول برزخی کوي او ته چې کم دی دا علاقه څه ده ته لنډي سرک ته عبدالرحمن بابا درې ته چغې وې الکه دنیاوي خبرې او برزخی خبرو کې فرق پیژنه اوري ویني ملائکم برزخ کې دي قبر کې دی قبر کې دی دی قبر کې دی دی قبر کې دی به درته ویم او ما ته حواله پیش کړي نو مې الحیات د وجنا په دې قبر کې چې کم دی هر سکیږي هر سکیږي هر سکیږي خو ګوریات ساته د ما استاد سره اختلاف په سکی دی هغه یاد ساته اوله خبره دارا چې دا ټول هر څه برزخی دي دا چې کم دی دنیوي نه دي وې مفتی صاحب قدمونی میت خبرې کوي نو دی میت دا جسد خبرې کوي که روح خبرې کوي کټ کې جسد روان دی دا خو ته د خپل مدانه هټ کر شوي ته خو چې روح به ولا راځي او بیا به خبرې کوي نو ستا په نسبانه جنازې الله اکبر سره روح راغی اے دا الله بندا مړی لا کټ کې روان دی قبرستان ته روان دی مړی خبرې کوي څه خبرې کوي جسد خبرې کوي دا خو ستا د مدعا خلاف ثابت شو ستا مدعا خدا را چې قبر کې روح راځي دا خو په کټ کې روح راغی دا د نوې کلیواله شو درېمه خبره دا ورجی څومره آیات دی ویل لغي جواب ولې حکم ځان کافر کوم هغه زمانم خو زما واست اختلاف پس کې دغه وره زما واست اختلاف چې دغه پدې کې چې تب یو آیت قطعی ثبوت و دلاله یا یو روایت قطعی ثبوت و دلاله متواتر لفظ سره متواتر حدیث به ذکر کې متواتر حدیث به ذکر کې نفس دعوی بنه کې پلانی ویلی متواتر دی پلانی ویلی متواتر دی پلانی نه د متواتر معنا به کې چې کم از کم لس صحابه لس تابعین لس تبع تابعین داسې الفاظ به ذکر کی یو متواتر حدیث راوړه او ته مولانا محمد امین کاړوی صاحب رحمت الله علیه فلان او بستان بهشک الله دې په رحم وکي زه د اذكروا محاسن موتاکم زه د ذاتی طور جماعتی طور د مړو بد نه وګوره یاد ساته ستا هغه استاد محترم او ته چې چا دفاع کې هغه ته زما استاد محترم نعمانی صاحب رحمت الله علیه چیلنج ورکړو یو آیات قطعی ثبوت و دلالت یو روایت قطعی ثبوت و دلالت راوړه په خپل عقیده مزعومه باندې چې روح بالکل دی جسد عنصری ته واپس راځي او بدی کی وی او 3 غنټه مناظره د پنيټ موجود ده استاد محترم دی ول حدیث نه پیش کړي نن تاسو نرشه یو حدیث متواتر پیش کړ په دې مجلس کې کني زما استاد واحده سم شوی دا اگله مناظره بیا په یاد روح باندې کیږي کني اوسه پیش کا او قطعی ثبوت و دلالت به پیش کړي مفتی صاحب نفس تلاوت نو دغه ټول حدیث زمانم دینه چې څوک انکار کوي هغه ته کافر هم کته یو کزم دینه چې څوک انکار کوي هغه ټول دنیا هغه ته کافر ویم وګوره یاد ساته ته د حدیث پیش کړي یاد روح پکې دی جسد ته زما واست اختلاف دا راکې دی خو او ته چې سفر خان صفدر صاحب رحمت الله علیه بشک خراش دا تضاد بیانی دی وګوره کنه او دا د عقیده خو دی وګوره کنه باب دوم اعاده روح اهل سنت والجماعه کا مسلک ہے کہ میت جب قبر میں دفن کر دی جاتی ہے او تاسو کټتا راوړو کټتا قدمونی کټتا او دا وسه مرنه رستو یا الله توبه ان عالم جل کا قوم پیش کو ملائکه هم المفلحون دا کم مانا تھا آگے وہ گورا خاں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کی طرح اس کے جسم کی طرف لوٹائی جاتی ہے یہ آدھا بالجملہ پورا ہو بین طور کے روح بکمال ہی پورے جسم میں داخل ہو جائے جیسے کہ دنیا میں داخل تھی دیکھیں 27 نمبر صفحہ دا اور خاں درامت کائنات داوی مطلب یہ ہے
कि रूह इस तरह बर्तन में लुटाई जाता है जिस तरह, ए मुफ्ती साहब, इस प्याले में चाय है, अल्लाह अकबर कबीर, सोई, जिस तरह कि रूह इस तरह बदन में लुटाई जाता है जिस तरह बर्तन में चीज डाली जाती है. दावर का किताब के दसरनी हुआ संगच पदी पहले की उम्मती मुस्लिमा वावरई संगच पदी पहले की चे दे पदी बल गिलास की उबदी दक्करंगी पदी बदन के रूह दे दास्ता अकीदा दा साबित का यो आयत पेश कर क़यामत पूरी कमा तूने दी पेश करी दी अद नफ्स अजाब सवाब खबर मसला दा दागी इनकार काफिर दे कजे मौकतई अगर मंग टूल मनु दागी जवाब मंग सका न को आई बेशक ता सवाब मिलाओ शी तिलावत बांधी और कमा हदीस से दे वेली दी अगर टूल द नफ्स अजाब सवाब खबर दलील ले आगे पेश का याद रूह बानी दलील पेश का नरशा दावरस्ता अकीदा दावस्ता बुल किताब दा समाई मोता पदी किदा बाब दोम 18 नंबर सफ़ा याद रूह के दावाला बुल किताब कम कम न बते इनकार के कब्र में इसी जिस्म को रूह लूट कर आती है. दादी बुल किताब तस्कीनुलत किया तस्कीनु सुदूर हालन हकीकतन तशवीश सुदूर दे लगा संगा चे पता शवे दावाला बुल किताब देखा बल किताब वाला दुनिया की जिंदगी की तरह दोबारा जिंदगी होगी और दारांगी माफी वाला ये दुनिया जिंदगी दोबारा जिंदगी नहीं होगी लेकिन कब्र में रूह लौटाएगी. दाहदिस पेश का शाबस दारंगी दावर. हाँ, कब्र में जिस्म और रूह दोनों को अजाब होता है. याद है रूह सरा शाबस आबिद का दारंगी दा बल किताब मड़ा कम कम बदत खैम बुजुर्गों किताबों ने मेरा मुफ्ती से वो चे बेगाला वो खूब किम जवाब नशे गोले ए मुफ्ती नदीम साहेब हाफिज़हुल्लाह मुनाजिर इस्लाम स्तान वाला इंशाअल्लाह तो क़यामत सबा पूरी चैलेंज दे यो हदीस मुतवातिर पेश का द मुतवातिर उसूल सर पेश का हनफी उसूल सर पेश का दाल सुन्नत उसूल सर पेश का दो उलमाए हदीस उसूल सर पेश का इंशाअल्लाह नशी पेश कोले आगे दे से वही दे इंदवानो अकीदा दा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जैसे मिसाली हवाले रवाले वर्ता छिलो पढ़ा हुकम सुना हुकम अवे चे तनासुख पीजनी दावाला मुफ्ती कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह आगा से जिक्र गई आगा जिक्र गई अल्लाह अकबर कबीरा वही अगर सफ़ा नंबर 20 और आब हयात ज़बा नंबर 20 मौत शुहदा मुजिब ज़वाल हयात वल नहीं तो शुहदा खुद मालिक होंगे. उस सूरत में नामवाल शुहदा काबिल में रास रहेंगे, नाजवाल शुहदा किसी की निकाह काबिल है. और अगर मौत शुहदा मुजिब ज़वाल हयात अव्वल है और वो हयात जिसकी ताक़ो कलामुल्लाह बेरुस्त आखिर की वही चुनांचे रवायात हाँ कलामुल्लाह और हदीस सहीनात हयात सानी है हयात दुनियावी नहीं. चुनांचे अरवाए शुहदा का इन अजसाम से जुदा करके अजवाबी तुर खुदर में दाखिल कर देना जो एक किस्म का तनासुख है किस्म का तनासुख है लेकिन दा तनासुख न सवई बशहादत यादी सहीहा वली शै अहादीस सहीहा ब तनासुख खल्को तखई रकबल किताब तनासुख वाला दावर जी इस कौल से साफ ज़ाहिर है कि मरने के बाद क़यामत से पहले आलम बरज़ख में किताब इल्मुल कलाम दमोर नाइद इसकान देलवी से रहमतुल्लाह अलैह दमाद उस्ताद आगे. और इस कौल से साफ ज़ाहिर है कि मरने के बाद क़यामत से पहले आलम बरज़ख में हर शख्स पर अज़ाब सवाब ज़रूर होता है. उसी को शरीयत इस्लामी में अज़ाब क़ब्र और सवाब क़ब्र के नाम से मौसूम किया जाता है. इससे भी मालूम हुआ कि मरने के बाद दोबारा दुनिया में वापस नहीं, एक दफ़ा मर जाने के बाद रूह फिर किसी दूसरे जिस्म सूरी में जज़ा और सदा बकने के लिए दुनिया में नहीं आते. और उसी को तनासुख और हिंदी में आओ अगवान लिख कहते हैं. गोरे तनासुख दारे जी जसदी सूरी तराशी से तनासुख दारे दा सबकत लिसानी मुशखर खानदमा अब्दुर्रहमान से ए खबर और है जी दी तनासुख में अटे मुद्रा वाला अटे मुद्रा और हिंदी में आवागवान कहते हैं. खुश न टाइम बजा तपूस क्या कहना तपूस के मुफ्ती से तपूस चू की टाइम बोध रही द हक जमा पर टाइम की निश्चित उधरे बटे मुद्रा वाला का ठीक शुआ ए 400 वर्ता हुई खुदा रे काची ए खड़ंजा फुड़ंजा वर्ता हुई हो लेकिन तनासुख दादा दे मुफ्ती से मोहतरमा कि जसद उनसूरी तलाशी दिन दुआन अकीदा दादा दावाला जी वरखा अल्लामा इब्न क़य्यिम से भी फ़इन क़ील हाज़ा हुवा क़ौल बितनासुख फ़इन क़ील क चरता यौ मुनाज़रा के द मुफ्ती साहब नदीम मोहतरम नवी वेलेशी कि दारा तनासुख अकीदा दा मुफ्ती
ندیم سے طرفنا فإن قيل کویل شي د مفتی ندیم سے طرفنا یا دارنګ نور البدع وي فهذا هو القول بالتناسخ وحلول الارواح في ابدان غير ابدانها التي كانت فيها قيل هذا المعنى الذي دلت عليه سنة الصريحة حق يجب اعتقاده ولا يبطل تسمية المسمى له تناسخا دا تناسخ نه دی سیبا او کته تناسخ دی نو راکې جی أما للسنة والجماعة فهم في قولان قيل العذاب على الروح فقط وقيل للروح والجسد معا ٹھیک شو اواګه سی مال الى الاول الحافظ ابن القيم بیا بتا غزو جواب کې الله ما تپتر ولقرب عندي وثاني وذهب صوفيه الى انه على الجسد المثالي جسد مثالي ولا كتناسخ شو سفيان دلال برزخي او دارنګي نور دلال داواله تکشف دی جی تکشف کی سوی جسدی انصاری ختم اوے تعلق کی جوڑ شو اسی مجموعہ روح و بدن مثال سے ہو جاتا ہے جو سوال ہے اور جواب ہے عذاب و ثواب ہے راکا لو سنت ورته وی راکا شابس اگے ورستا سو اعتراضونه پاتیو ما تو ویلو سمرا آیات دی ویلی بالراس ولن زدینی ما اسمنم خو لیکن دا نفس عذاب ثواب قبر مساله دا یاد روح خو زما استاد الاختلاف دوی مورا دی وی چې مثالی د پاره ما ته وی علماء دیوبند پښه قران خپل د چانه قوم ذکر کو د مولانا لودیانوی سے اپنا قول ذکر کو ایسی مجادله رسول مناظره خو لګي اوس لګي